بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سینٹر پوائنٹ سراز محمد فہیم اور دس روز نشتہ چہ پاکستان پر سیاست کے سنس نوی ڈیولپمنٹ نے کی گی اور لسات اوڑان دے یو بل ڈیولپمنٹ مخی تراغے ٹولو ناول غٹ ڈیولپمنٹ داو چہ پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی تا واپس فیصلہ کڑے ہوا اغوی حکومت مخامخ پل سے مطالبات خیو اور آغا پریس کانفرنس یا آغا پریس ٹاک لا ختم نو چہ دا آغے دا ٹکر اسرے چلے دے لگیاوے چہ مخی سرا یو بل ٹکر مخی تراغے چہ دا قومی اسمبلی سپیکر 35 استفاقانے نور منظور کڑے چاہے کہ 34 استفاقانے دا پاکستان تحریک انصاف اور یو استفاع دا عوامی مسلم لیگ مشر شیخ رشید صاحب استفاع منظور شوا لکا پورا دا اغوی وقت کے مستعفی شوا دا اغوی استفاع منظور شوا قومی اسمبلی نا عوامی مسلم لیگ ختم شوا 35 استفاقان دائی منظور کڑے اور دا دمرا غٹ ڈیولپمنٹ اچانک مخی تراغے چہ دا آغے دا پارا سوک ہم تیار نو ابھی آغے سر یو بل ڈیولپمنٹ داو شو چہ مولانا فضل الرحمان صاحب کم چہ دا پی ڈی ایم مشر دے اگر دا دعویٰ اکڑا چہ دا 35 نشستونوں میں چہ کل انتخاب کی گی نمونگ با دا الیکشن کی حصہ ناخلو مطلب پی ڈی ایم با دے کے حصہ ناخلی اور دا با خالی میدانی پاکستان تحریک انصاف دا پاچے بیاد راشی بیاد الیکشنوں کی ولی اغوی دا انتخاب کی حصہ ناخلی یا ولی پی ڈی ایم با دینا بہاری تدے حوالے سروا اغوی بات کے وینا کئی دے سرا چکم پورا ہفتر ڈیولپمنٹ روانہ ہوا ٹولونا اول دا زیارت پر دا پنجاب اسمبلی تحلیل دا پارا سمری اولے گلے شوا اور آگے نا پس اس خبر کی گی چنن با دا خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل دا پارا سمری زی آگا سمری زیو کنا پہلا وہ خبر کو دا قومی اسمبلی حوالے سرا اور دے وقت کی مونگ سرا ٹیلیفون دلا رہے سینئر صحافی تجزیہ کار اور پیخور کے دا آج نیوز بیورو چیف فرزانہ علی میڈم موجود رہا میڈم بہت شکریہ سب سے پہلے میڈم یہ جو ایک سرپرائز سامنے آیا ہے پہلے تو فواد چودھری صاحب نے بریفنگ کی اپنے مطالبات رکھے کہ ہم یہ مطالبات رکھ رہے ہیں قومی اسمبلی میں واپس آنے کے لیے حکومت کے سامنے اور پھر اچانک سے ایک جھٹکے میں 35 استعفے منظور ہو گئے کیا کہیں گی اس کے بارے میں حیرت کی بات ہے اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ دونوں طرف سے ایک عجیب سا کھیل شروع ہو گیا ہے خان صاحب جیسے ہی کوئی فیصلہ کرتے ہیں پتہ پھینکتے ہیں تو دوسری طرف سے اس کا جواب آ جاتا ہے اور کنفیوژن جو ہے اور سیاسی عدم استحکام مزید بڑھ جاتا ہے اگرچہ میں تو ابھی بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں جواب در جواب جو ہے وہ ایک سلسلہ جاری ہے جو یقیناً قوم کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی عجیب سی کنفیوژن پیدا کرتا جا رہا ہے اور خصوصاً اس وقت کہ جب ہم معاشی لحاظ سے بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں بہرحال خان صاحب نے جو ایک پتہ پھینکا تھا اس کا جواب پی ڈی ایم نے دیا ہے اور میں حیران ہو رہی تھی کہ اگر 35 سیٹوں کو دیکھا جائے جن کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے تو آپ کو بڑا دلچسپ سی ایک سچویشن نظر آئے گی چن کے جیسے کچھ کیا گیا ہے تو بہرحال ایک جو تحریک انصاف کی طرف سے یا آپ کہیں کہ عمران خان کی طرف سے ایک چیز آئی تھی اس کا جواب دیا ہے پی ڈی ایم نے اب کیا سوچ کر دیا ہے یہ تو ان کو ہی پتا ہوگا لیکن بہرحال سچویشن جو ہے اب مزید جو ہے ٹائٹ ہو گئی ہے میرا خیال میں اور میڈم یہ بتائیے گا کہ جو یہ دو اسمبلیوں کی تحلیل تھی خان صاحب تو یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ ہم پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کریں گے اور قومی اسمبلی میں جو ہمارے 115 یا 125 جتنے ممبران بھی ہیں وہ تمام جائیں گے کہ ہمارے استعفے منظور کر لیں کیا کہیں گی پنجاب اسمبلی تحلیل ہے آج خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کی سمری جانی ہے اب جاتی ہے کہ نہیں جاتی وہ تو قومی اسمبلی کی سچویشن کے بعد اب دیکھیں گے کیا بنتا ہے لیکن یہ 35 استعفے منظور کرنا عمران خان کو ایک طرح سے اس کا جو بیانیہ ہے اس کو پروموٹ نہیں کر رہا بالکل یہ چیزیں جو ہے میں اسی لیے آپ سے کہہ رہی تھی کہ بظاہر تو یہ انہوں نے کیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جس طرح سے رسپانس دیا اس سے یقیناً ان کے لیے ایک شوق کی کیفیت تو ہوئی ہے کہ وہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس طرح سے ہو لیکن کچھ لوگ جو ہے ان کی طرف سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو خان صاحب نے ان کو ڈبل طریقے سے گھیرا ہے تو وہ ویسے استعفے ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے تو آپ کر لیے لیکن میرے خیال میں یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ یوں کہہ دینا کہ یہ اس طرح نہیں ہو رہا تھا تو اس طرح ہو گیا ان
انہوں نے بھی اپنی طرف سے میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ کچھ کھیل کھیلنے کی کوشش کی ہے، اور جس طرح سے سلیکشن کی گئی ہے ان 35 سیٹوں کی، وہ میرے لیے یقیناً ایک لمحہ کے لیے کچھ سوچنے کی اس کے اوپر ضرورت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے، یقیناً آپ نے نام بھی پڑھے ہوں گے کہ کن کن کے استعفے منظور کیے گئے ہیں۔ بالکل، جو ٹاپ ٹیئر ہے پی ٹی آئی کا وہ سارا کا سارا باہر کر دیا گیا ہے۔ جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جو اور یہ بھی دیکھیں کہ میں صرف پختونخوا کی انفیکٹ بات کرنا چاہتی ہوں کہ پختونخوا کے جن جن علاقوں اور جن جن لوگوں کے استعفے منظور کیے گئے ہیں، وہاں ان کو ایک کانفیڈنٹ ہے پی ڈی ایم کہ شاید یہاں پر ہم مقابلہ کر لیں۔ آپ نے بات کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، لیکن اگر کرنا بھی پڑتا ہے مقابلہ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ سچویشن ظاہر ہے ایک کیئر ٹیکر حکومت کے بعد جو سچویشن بنتی ہے وہ تو ٹوٹلی مختلف ہوتی ہے نا جب آپ کی حکومت ہو تو۔ اور پھر جس طرح سے پیپلز پارٹی نے کم بیک کیا کراچی، حیدرآباد وغیرہ میں، تو اس سے بھی تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ کچھ ایک آپ کو رمق نظر آ رہی ہے روشنی کی پی ڈی ایم کو اپنے لیے، ٹھیک ہے جی تو بہرحال فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب واضح طور پر تو یہی ہے کہ خان صاحب نے جس طرح ایک دم سے پتہ پھینکا نیشنل اسمبلی کا، تو اس کا یہ ریاکشن ایک دم سے دیا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ ذرائع جو اسلام آباد میں ہیں وہ اس ساری سچویشن کو ویسے نہیں دیکھ رہے جیسے میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ یہ سیٹیں ہٹا دی، یہاں سے لوگوں کے استعفے منظور کر دیے، فوراً ڈی نوٹیفائی ہو گئے، ہم دوبارہ سے الیکشن میں جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ایک منظرنامہ ہے، لیکن اس کے پس منظر میں کچھ اور چیز بھی ہے۔ اب وہ اس کو ڈسکس کرنا میرا خیال میں پتہ نہیں اس وقت ٹھیک ہوگا یا نہیں، لیکن اسلام آباد کے حلقوں میں کچھ اور سرگوشیاں بھی ہیں جو کہ اتنی سادہ سچویشن کی طرف نہیں جا رہی کہ 3 مہینے کے بعد آپ دوبارہ بائی الیکشن میں جاتے نظر آ رہے ہیں۔ میڈم جو آپ بتا رہی ہیں کہ الیکشن اس پہ تو خیر بات کر لیں گے، لیکن مولانا صاحب جب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم حصہ نہیں لے گی تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کو تھکانے کے لیے ہی ہے کہ استعفے دے دیے ہیں، انہی کو پھر میدان خالی چھوڑ دیا ہے، وہ اگلے پھر 30-35 دن تک اس تمام عمل کے اندر انگیج رہیں گے اگر ضمنی انتخاب ہوتا بھی ہے، اور ڈر بھی رہے گا کہ کوئی آزاد امیدوار آ کے ان کو ہرا نہ دے تو وہ کمپین کریں گے بھی اور پیچھے رہیں گے بھی اور یہاں پہ بھی لڑیں گے، تو ان کو ہر طرف سے انگیج کر کے تھکانے کا پروگرام لگ رہا ہے؟ میں نے تو آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی عرض کیا ہے آپ کے اس سوال سے پہلے کہ آپ صرف بائی الیکشن کی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، میں اسلام آباد میں ہونے والی سرگوشیوں میں کچھ اور بھی دیکھ رہی ہوں۔ ابھی 3 مہینے بہت بڑی چیز ہوتے ہیں، تو 3 مہینوں کو آپ گزرنے دیں، ان 3 مہینوں میں کیا ہو جاتا ہے یہ بھی ایک سرپرائز ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے، اگرچہ وہ ایک مشکل سرپرائز ہوگا، لیکن معاملات جو ہیں وہ دونوں طرف سے سوچے جا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ واقعی کیا آپ بائی الیکشن میں جاتے ہیں یا معاملے کو کسی اور طرف تو نہیں لے جایا جا رہا۔ اور یہ جو صورتحال آپ بتا رہی ہیں کہ معاملہ کہیں اور جا رہا ہے، بائی الیکشن ہو رہے ہیں، یا جس طرح مولانا صاحب نے کل کہا بھی کہ انتخابات ڈیلے ہوں گے، نہیں ہوں گے دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات، تو ان سب کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ محمود خان صاحب اب سے کچھ دیر کے اندر اپنی سمری صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے والی وہ غلام علی صاحب کو بھیج دیں گے؟ اچھا، ابھی جب میں اور آپ بات کر رہے تھے تو کچھ میسج سرکولیٹ ہو رہے ہیں اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سمری تیار کر لی گئی ہے اور وزیر اعلیٰ کچھ ہی دیر میں گورنر کو وہ سمری ارسال کر دیں گے۔ یہ میسج میں دیکھ رہی ہوں 1-2 جگہ سے آ رہے ہیں، لیکن اس کی ظاہر ہے ہم بھی کنفرمیشن کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہوں گے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، صبح بیان بھی دیا، تیسرے بیان میں انہوں نے اپوزیشن لیڈر اکرم درانی صاحب کی جو کا دعویٰ تھا اس کو بھی بالکل رد کرتے ہوئے کہا۔ پھر منسٹرز نے پریس کانفرنس کی، اس میں بھی کہا گیا 12 بجے سے پہلے۔ اب یہ جو 35 پنچر انفیکٹ لگ گئے ہیں، اس کے بعد یہ سوال واقعی بہت اہم ہے کہ کیا 12 بجے سے پہلے یہ ممکن ہو پائے گا؟ اور یہ خبر واقعی درست ہے کہ جو ہمارے پاس آ رہی ہے کہ سمری تیار کر لی گئی ہے اور تھوڑی دیر میں بھیجی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اس کے اوپر کچھ تو سوچیں گے آپ۔
بہت بہت شکریہ فرزانہ علی صاحبہ، بیورو چیف آج نیوز پشاور. اور څنګه هغوی ذکر وکړه چې خبرې خو لږ ساعت وړاندې پورې همدغه وې چې نن به سمري لاړه شي، خو اوس څه نشو ویلی. اوس دې وخت کې هېڅ پته نه لګي چې معامله چرته تللی شي، صورتحال کم طرف ته تللی شي. او د قومي اسمبلی چې کوم دا 35 استعفې منظورې شوي دي او مخې سره بیا ډینوټیفای هم شوې، الیکشن کمیشن ډینوټیفای هم کړی. مطلب دا دی چې دا د 1 غنټې کار نه دی، د سپیکر دا منظوري کول، دا بیا الیکشن کمیشن ته لیږل، الیکشن کمیشن د ډینوټیفای کولو نوټیفیکیشن جاری کول، دا پوره یو وخت علي، دا د 15-20 منټ د غنټې کار نه دی، دا ډېر زیات وخت علي. ټوله ټایم دی کې درنه مطلب دا و چې دا پوره پلانینګ سره نن سهار شوي دي. او پلانینګ دا مطلب بیا فایده چاته وه، پی ټي آی تک دا ارڅه پته وه یا کئی خبرو، نو بیا ولې فواد چودھری صاحب دا بریفنګ وکړه، او که نو ولې خبر نه ولې ځان خبر نه ساته چې دې وخت کې په اسلام آباد کې څه روان دي. دا ذمواري وه چې دومره غټ سیاست کیږي، تاسو خبر ہی نه چې تاسو استعفاګانو حوالې سره الیکشن کمیشن او قومي اسمبلی سیکریټریټ منځ کې څه خط و کتابت کیږي. د هر چا خپل سورسز هم وي، د پی ټي آی د صحافیانو به هم سورسز وو، خو هغوی ولې خبر نه و. لږ سیاست سره سره که جرنالیزم هم وکړي نو دا خبرونه مخې ته راتلی شي. بهرحال خو د خیبر پښتونخوا اسمبلی صورتحال څه دی، یو وړه شندمې نه پس. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او مونږ خبره کوو د قومي اسمبلی د استعفو حوالې سره کم ډیولپمنټ شوی دی، د هغې به څومره اثر د خیبر پښتونخوا په سیاست باندې پروزي. آیا وزیر اعلی محمود خان صاحب به دغه د اسمبلی تحلیل سمري اوس لږ ساعت کې گورنر صاحب ته ولیږي او که نه؟ په دې به خبره کوو. د وخت کې مونږ سره سینئر صحافي تجزیه کار او پېښور کې د هم نیوز بیورو چیف طارق وحید صاحب موجود دی. طارق صاحب ډېره شکریه. سر اول خو دا راته ووایه چې دا 35 استعفاګانې منظورېدل ستاسو لپاره څومره غټ سرپرایز و، څومره شوق و؟ لږ ساعت وړاندې پاکستان تحریک انصاف رضا شوه چې او مونږ قومي اسمبلی ته راځو او دغه عهدې به مونږ له راکوی. مننه فهیم. بالکل دا زموږ لپاره به طور صحافي چې کوم دی هم دا یو بالکل ناشنا خبره وه، د حیرانتیا خبره وه. او چې چا هم حکومت ته دا مشوره ورکړې نو هغه لکه دا ده چې ښه پوهه سړی دی، ځکه چې په دې وخت کې چې کوم لوبه روانه ده د حکومت او د اپوزیشن د وفاقي حکومت او بیا د پی ټي آی په منځ کې، نو هغه یو قسم د شطرنج هغه گیم دی روان دی که نه. پریشر ټیکټکس دي، دباو په یو بل باندې اچول دي. که تاسو کتلي وي د اسمبلی دا تحلیل دا مرحله هم چې کوم ده نو اوږدېږي، دا ټول د پریشر او د دباو راوستو چې کوم دی یو حربې دي. ځکه که اسمبلی ماتول نو دا پکې سوچونه په منګل پورز به کو سمري به ډوس هم ماتول نو میاشت مخکې ماتول، خو دا ټول چونکې حربې دي چې کوم وفاقي حکومت یا د پی ډي ایم چې کوم اتحادي جماعت دی هغه په دباو کې راغستل. نو دغه شان چې کوم دی نو د عادلي خبره چې هر که پی ټي آی یا اپوزیشن چې کوم دی دا حربې استعمالوي، نو بل طرف ته چې کوم حکومتي غړي دي نو هغوی هم چې کوم هغلته اعلی دماغ ناست دي نو هغوی په دې باندې سوچ کوي چې یاره دا پی ټي آی دا حربه استعمالوي، موږ کم څیزونه باندې هغه کاونټر کولی شو. دا هم ورته چا مشوره ورکړي نو دا لکه بالکل لکه دا زموږ په ذهن کې نه راغلی چې کله پی ټي آی د دې اظهار وکړو چې موږ واپس اسمبلی ته ځو، او د هغې مقصد صرف دا و چې یاره د کوم نګران حکومت که فرض کړو په وفاق کې جوړېږي نو هغې چې کوم ریاض اوس اپوزیشن لیډر دی او هم یو قسم د حکومت غړی ورته ویلی، نو هغې د دې لاره د بندیز دپاره دا هغه اظهار وکړو د پی ټي آی چیرمین چې یاره موږ به اسمبلی ته ځو، او د په شا هم دغه محرکات وو چې یاره د کوم نګران حکومت راځي نو هغه خو لکه چې څنګه طریقې کار دی د اپوزیشن رایې به پکې هغې به نومونه ورکوي، دا ورکوي، بیا به دوی به داسې حکومت راوځي یا داسې وزیر اعظم به راشي نګران چې کېدی شي هغه بیا وروسته د پی ټي آی لپاره مسایل جوړ کړي، هغې لپاره قابل قبول نه وي. نو په دغه وجه باندې چې کوم دی نو هغې د لارې نیول لپاره اوس دا چې کوم دی نو حربه حکومت استعمال کړه، او کوم چې د پی ټي آی غړي دي او کوم مشران دي زیاتره که تاسو کتلي نومونه پای کې اسدالعمر دی، پرویز خټک دی، امین ګنډاپور دی، نو د پوینټ ټو پوینټ چې کوم تکړه کسان دي کوم هغې ته پته چې هغې ته مسله جوړولی شي د هغې چې کوم دی نو ممبرشپ یې ختم کړو. اوس ګورو چې یاره دا معامله اوس کوم طرف ته روانه ده، ځکه چې یو طرف ته حکومت لاول دا ویلي چې د دې اسمبلی ته واپس راشي، سپیکر هم دا ویلي وو، بلکې په یو دغه کې سماعت کې چې کوم دی چیف جسټس سپریم کورټ هم ویلي چې یاره
دي واپس اسمبلی ته راشي ولته یې څه واخلي. اوس دا یو نوی صورتحال ډیولپ شو، د دې نه بس جوړېږي دا به معامله بیا د الیکشن کمیشن ته ځي، بیا به هغه عدالت ته به ځي، بیا به د یو بل باندې تورونه لګول کېږي، څه به کېږي. دا خو به سبا پته ده چې خو دا حکومت یو ښه پته چې کوم نه هغه راویسته چې هغه د اپوزیشن لپاره چې کوم دی مسلې جوړولی شي. او بل طرف ته تاسو خبره وکړه د خیبر پښتونخوا حکومت، نو لازمي خبره چې هغه د کوم پریشر د ختمولو لپاره چې کوم هغې ډیولپ کوو په مرکزي حکومت باندې، نو د دې هغه پریشر د سکول لپاره چې کوم دی دا یو پته چې کوم دی دا د صوبایي حکومتونو په تحلیل باندې اثر انداز کوي. طارق صاحب تاسو غواړئ چې د ډیولپمنټ نه پس کوم چې تیر یو غنټه کې دننه وشو ډېر زر دا ډیولپمنټ مخې ته راغی، محمود خان صاحب به دې نه پس هم دغه سمري ولیږي، ستاسو ذریعې څه وایي، ستاسو ایکسپیرینس څه وایي؟ دا چې دا فهیم چې اوس حکومت سره بله چاره نشته که نه. تا خو اوس چا خبره د غیرت مثلا دا خو د تانه هم ورته جوړېدی شو، بلکې د دې باندې ورته اوس تانې ملاوېږي چې یاره دا څنګه اسمبلي ده. لکه تاسو به کتلي په سوشل میډیا پسې اوس خلک جوکس کوي لګیا دي خندګي. طارق صاحب پی ټی آی د دې پروا کوي چې تانه به ورته مې یو ټرن یې واغشته؟ نه دا څه ډېر خو په صحت باندې اثر نه پرېږدي، خو بهر خلکو ته خو یو ډرامه جوړه شي. لکه په سوشل میډیا باندې ما وختي کته چې یاره دا اسمبلي نه ماتېږي، نو آیا دې لپاره بلډوزر پکاري چې دا به څنګه ماتېږي که نه؟ نو خلکو ته اوس یو ډرامه جوړه کړې ده. ما خو څنګه تاسو سټارټ کړي چې اسمبلي واقعي دا غرض چې یاره هغه ماتوي نو په هغې میاشت مخکې ماتولی شو، خو د دباو راغستو د هغې دا غرض دی چې یاره موږ مختلف طریقو سره پنجاب اسمبلي او بیا د صوبایي د خیبر پښتونخوا اسمبلي دا یو پریشر ډیولپ کېدی شي چې حکومت موږ سره کښېني او هغه چې کوم دی انتخاباتو شیډول موږ له راکړي، خو حکومت هغه خپل یو راکړي جنوبي انتخابات به په وخت باندې کېږي. نو دا اوس د اعصابو جنګ دی، په یو بل باندې مختلف طریقو سره دباو اچول، خپلې پتې راوباسي حکومت او اپوزیشن، را اعصابي جنګ دی او په دې کې څوک بری مومي نو دا به وخت ثابتوي. اکرم درانی صاحب سر نن یو دعوه کړې ده چې درې صوبایي وزیران هغوی ما سره رابطه کړې ده او ما ته وایي عدم اعتماد راوړه چې دا حکومت پر راپرېوتل یا اسمبلي تحلیل چې دی هغه ایساره شي. بالکل دا خبر خو راغلی و، خو د هغې چې کوم دی نو نن دا خبر چې کله په میډیا راغی نو وزیر اعلی په خپله چې کوم دی ډېر هغه تاسو د هغې هغه پریس ریلیز کتلی نو ډېر لکه د خفګان یې اظهار یې کړی او ډېر سخت الفاظ استعمال کړي د اپوزیشن لیډر او د اکرم دراني حوالې سره، او هغه هغې بالکل چې کوم دی د دې هغه کړی دی مطلب نه مني چې یاره به داسې انکار یې کړی دی، بالکل او انکار یې کړی دی. او که فرض کړه زما په خیال دی دا هم یو سیاسي بیان هم کېدای شي چې اکرم دراني سره چا رابطه کړي، لازم په کار ده چې په دې موقع خو هغه نومونه مخې ته کېږي چې فلانکي منصران ما سره رابطه کړی، خو هغوی چې یو درې منصران کې اوس څوک کېدای شي که واقعي دي راښکاره دي چې نومونه د سیاست د هغې تاسو په کار شوي، تاسو مو ته نومونه ښکاره کړي چې دې کسانو موږ سره رابطه کړې وه. څو پورې چې د خیبر پښتونخوا اسمبلي دغه نن اوس وخت مخکې موږ د وزیر اعلی هاوس ذرایع سره او د ګورنر هاوس ذرایع سره رابطه وکړه، نو ګورنر هاوس وایي چې یاره موږ ته اوسه پورې سمري نه میلاو شوي، او وزیر اعلی هاوس دا وایي چې د 10 بجو نه پس چې کوم دی کېدای شي سمري چې کوم دی د دې نه ګورنر هاوس ته لاړه شي. او زما په خیال د دې نه علاوه بله چاره هم نشته. تاسو خبره وکړه چې یاره لکه هغې ته به سفر وایي نه، خو لږ زما په خیال د دې نه علاوه دې سره بله لاره نشته. اوس دغه حکومت چې کوم پی ټي آی حکومت دلته هغه لکه په بنده ګلۍ کې ولاړ دی او د دې نه بغیر دې سره بله چاره نشته. وزیر اعلی صاحب چې کله سمري لیږم نو ټول صحافیانو ته به په خپله واټس اپ کوم چې کله هغوی حلف بردارۍ تقریب کړي ټول ته په خپله میلو شي یا ټویټر اکاونټ ته کینو؟ نو زما په خیال ما خو په خپله چې کوم دی د سی ایم بار بار واټس اپ ته ناست یم، بار بار یې کولاوم، څه پته لګي کېدای شي ما د نوټیفیکیشن نه راغلی، نو ما ته اوس په واټس اپ هم نه راغلی او ټویټر هم بار بار ریفرش کوو، خو اوسه پورې څه علامات نه ښکاري. کېدای شي چې دا څنګه تاسو خبره وکړئ رانوی چې کوم ډیولپمنټ راغلی دی که نه ممبران چې کوم کېدای شي دوی خپله څه نوې سټډي جوړې له عمل بدل کړي او کېدای شي یو جواز له بل پیرا کې ورغی او ورځ به نور خبر کوو د دام به نه د پی ټي آی حکومت او د قیادت نه هېڅ چې کوم نه داسې به. او طارق صاحب ګڼئ نه چې فیډرل ګورنمنټ دغه حوالې سره که د استعفاګانې منظورلې هم نو کم از کم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سمري تللی وې د هغې نه پس به دا 35 استعفاګانې منظورې کړې وې، نو کیدای شي چې بیا دواړو اسمبلیانو نه پاکستان تحریک انصاف بار شوی وې او فیډرل کې هم ورسره څه نه بیا به زیات خو یا فیډرل ګورنمنټ هم دوی له موقع ورکوي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلي تحلیل نه کړي. بالکل ستاسو دا دویمه خبره چې کوم ده دا هم نام ذهن اخلي چې لکه لاول دوی د په دې موقع باندې دا کارډ راویستلو مطلب هم دا دی چې کېدای شي دوی په خپله فیصله باندې نظرثاني وکړي او هغې راته کښېني. حکومت هم دا غواړي چې یاره لکه دوی موږ سره کښېني د وخت اخیستل غواړي، لکه صرف د شپږ میاشتو چې کوم ټول ګیم دی
که فرض کړو څنګه حکومت دا چیز راکاګل غواړي دا شنه پوزیشن پی ټی آی ایم چې کوم دی نو هغه غواړي بیا دا چیز راکاږي نو په خاطر حکومت وخت باندې دا کارت استعمال کو چې کدی خیبر پختونخوا اسمبلی را تحلیل لیټ کی هغه تر خو بدای چې هغه سیاسي چې کوم نقصان دی ډیمیج کیږي اب هم پی ټی آی ته ورته د حکومت چې کم دی نو هغه وګړه لګه اوچته شي دا سره ډیره شکریہ طارق وحید صاحب بیورو چیف هم نیوز پېښور او څنګه هغوی ذکر وکړ چې پی ډی ایم ډېر لوبې سره ډېر طریقې سره دا گیم وکړ اول خو پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی کې انتہائی کمزورې که 35 ټول مشران د هغوی اسد قیصر صاحب شو پرویز خټک صاحب شو شاه محمود قریشي صاحب شو فواد چودھری صاحب شو شیخ رشید صاحب ټول مشران د هغوی دی کې هغوی استعفاګانې منظور کړې نمبر 1 بل کار ادا وکړه داسې ټایم کې منظور کړه چې خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل دا واحد ځای دی کوم چې سیف هاوس دی پاکستان تحریک انصاف سره او هغوی یې دې وخت کې په سوچ مجبوره کړي دي که سمري لیږو نو دا سیف هاوس هم موږ نه ځي او که سمري نه لیږو نو بیا شرمیږو ټول خلک به وایي چې تاسو خو اعلانونه کول اوس ولې تاسو سمري نه لګیا نو داسې ځای کې ګیر کړي دي چې ای به اوس دې وخت کې ظاهري خبره ده سوچ او بچار کوي ناست وایي چې سمري ولیږو او کو نه لیږو دا نه چې دا سمري ولیږو پنجاب خو هم لاس نه وتې دی هلته کېر ټیکر سیټ اپ به جوړېږي دا به هم لاس نه وځي نو روان 2 یا 3 میاشتې اب څومره سختې وي او څنګه پهلنۍ منټ کې خبره وکړه فرزانه علي بیبي چې 3 میاشتو کې انتخابات کیږي موقع نه دا خدای خبر دی ولې چې مولانا فضل الرحمان صاحب پرون د مشرق ټي وي سینر همکار لحاظ علي صاحب سره خبرې کول دا ذکر یې وکړه چې نه به کېږي الیکشن صرف دقه نه ویلي دي که نه کېږي الیکشن نو بیا پاکستان تحریک انصاف دپاره به انتهایی مشکلات شي نو دې وخت کې آیا هغوی به د خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل حوالې سره یوټرن اخلي او که نه اوس به د هغې پته ولګي او دا یوټرن هغوی دپاره ښه دی کم از کم سیاسي نقصان به ورته وقتي طور باندې وشي خو خلکو نه هیر شي بلا شي خبرې دي خو دې وخت کې کتل به دا چې پاکستان تحریک انصاف مشران څه فیصله اخلي او پی ډي ایم هغوی څه حده پورې ځان سره انګیج ساتي یوړه شنده ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو ډېر په ګرانه باندې اخر د کراچۍ بلدیاتي انتخابات وشو خو دا سنسپنس او دا ډراما اډو ختمیږي نه پرونه پورې دا خبره وه چې دومره غټ ښار او ټول ښار کلې پکې شته دی نه هغې ښار ریزلټس نه راغونډېږي لګیا دي او کم ریزلټس چې په 4 یا 15 غنټو کې پکارو هغه 30 او یو کم 10 غنټو کې دننه بیا ملو تقریبا 30 غنټې بعد رزلټ ټول کمپایل شو او هغې باندې اعتراضات مخې ته راغلي دي خو اوس به صورتحال سي ولې چې یو جماعت هلته کې یوازې خپل میر نشي راوستی پیپلز پارټۍ په لیډینګ پوزیشن باندې را او هغې سره جماعت اسلامي په 2 نمبر انتهایی نږدې دي نیک ټو نیک دي خو بیا هم هغوی ځان له میر نشي راوستی پاکستان تحریک انصاف ډېره رستو ده خو د هغې نه بغیر اوس دلته کې میر راتلی نشي نو صورتحال به څه وي او اوسه پورې ډیولپمنټ څه دی په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ سره کراچۍ نه د نیوز انټرنیشنل سینئر کورسپونډنټ ارشد صاحب موجود دی ارشد صاحب ډېره شکریہ سر یو خو دا راته ووایه چې صورتحال څه دی آیا جماعت اسلامي پاکستان تحریک انصاف اتحاد فائنل شو او حافظ صاحب به میری یا اوس هم پیپلز پارټۍ سره څه خبرې کیدی شي جی مننه فاین صاحب تاسو موږ ته خبرې کولو موقع راکړه خبره دا ده چې تر اوسه پورې لا داسې څه قسم ډیولپمنټ مخې ته نه دي راغلي چې په هغې باندې دواړه پارټۍ چې دي هغه اګري شي او مخې ته صفا مولت کېږي چې آیا ډپټي میر به زمونږ یعنې د جماعت اسلامي نه یا به د پیپل پارټۍ نه یا به میر د پیپل پارټۍ نه او ډپټي میر به د جماعت اسلامي نه نو داسې فارموله خو مخې ته تر اوسه پورې نه ده راغلې البته په دې ټایم باندې اوس هم میټینګ جاري دی د مرکزي قیادت د جماعت اسلامي او هغه په دې باندې غور و غوص کوي چې آیا موږ د چا سره اتحاد وکړو د چا سره ونه کړو او ممکنه دا کوم څه چې ماته په نظر راځي یا زما چې کوم تر اوسه پورې اطلاعات دي د جماعت اسلامي مشران یا د هغې کم لیډرز چې دي هغه دا غواړي چې د پیپل پارټۍ سره هغې اتحاد وکړي وجه د هغې دا ګرځي چې چونکې د هغې سره وسایل دي او اختیارات دي
کچره جماعت اسلامي د هغې سره اتحاد ونه کړي نو بیا به په دغه صورت کې دشي چې دوی به د اختیاراتو لپاره دوی به د وسایلو لپاره محتاج شي او هغه پرفارمنس کم چې هغه ځان ته کم ټارګټ کې خو دي هغه به اچیو نه کړی شي. نو زما چې سونه اطلاعات دي هم دغه دا چې د پارټۍ چې کوم مشران دي کوم چې مرکزی قیادت ته د ټینګ لاهور کې هم یو میټینګ د هغې روان دی سو کسان د کراچۍ پکې هم شریک دي آنلاین یا په زوم باندې. نو د هغې سره هغه په دې بدلی اګری دي چې پیپل پارټي سره هغه اتحاد وکړي. البته پی ټی آی چې دا د پی ټی آی پوزیشن دلته د کراچۍ کې هم ډیر زیات خنه ده کداغي سره لاړ هم شي نو بیا هغه د درنه والا سیاست او هغه پروټیسټ والا سیاست چې هغه نه د خار په مفاد کې نه د جماعت اسلامي په مفاد کې. جماعت اسلامي په دې ټیم کې یو کینګ میکر پارټي ده ګورو چې مخه ته سکیږي څنګه چې تاسو په شروع کې په انفو کې ویل چې کم ریزلټ چې دی هغه ای سی پی تر اوسه پورې فائنلایز کړي نه دي نو هم دغه وجه ده چې تر اوسه پورې لا افیشل ریزلټ نه دی راغلي. ممکن ده چې د جماعت اسلامي چې کوم سیټونه دي په هغه کې اضافه وشي د 2 یا 3 یا 4 ایکسپیکټډ ده. نو په دغه ټیم کې د برابرۍ په بنیاد باندې کې دیشي جماعت اسلامي د برابرۍ په بنیاد باندې یو سیټ کم د پیپل پارټي سره برابر شي دا غي ریپرزنټیشن. نو په دغه صورت کې موږ دا ویل شو چې جماعت اسلامي د مایر مطالبه ضرور کوي ځکه چې په یو سیټ یا په 2 سیټونو باندې به خبره پاتې شي. ارشد صاحب مونږ وګورو نو حافظ صاحب کم اعتراض لګی د 10 سیټونو باندې اعتراض لګی او فرق چې کم پیپلز پارټي سره دی غالبا هغه د 9 نشستونو دی خو که 10 سیټونه دوباره ریکاونټینګ کیږي یا اوپن کیږي او جماعت اسلامي غټي نو د پی ټی آی به کمی د پی پارټي به کمیږي هم صرف دانا چې دی به سیواشي اب هم را کمیږي. نو تاسو غنئ چې دا ممکنه ده چې جماعت اسلامي خپل میر راولي یا پیپلز پارټي به خپل میر راولي دوی به سره ډیپټي میر په تور باندې راځي. جی بالکل د پرون پورې چې کوم ډیولپمنټس وو یا تر اوسه پورې چې کوم ډیولپمنټس دي هغه دا دي چې پیپل پارټي دا وایي چې مایر چې چونکه موږ سیټونه زیات دي نو موږ برابر دي. جماعت اسلامي په دې کوشش کې دا کچره بل پر اوفیشل ریزلټس پورې موږ یو پرشر کریټ کو او د هغې سره زموږ چې کوم ویلډ کم فارم 11 یا فارم 12 چې کوم دې ته ایشو کړی شوی دی د هغې مطابق زموږ سیټونه نوټیفای شي نو هغه به زموږ برابر شي. تر اوسه پورې زما اطلاعات دا دي چې په هغې کې 3 سیټونو مزید اضافه شوې ده د جماعت اسلامي. جی بالکل دا خبر زه تاسو سره لکه شریک کوم تر اوسه پورې بچانی ورکړې 3 سیټونو چې د هغې اضافه شوې ده. جی بالکل. نو کله چې دا اوفیشل ریزلټ راشي نو ممکنه ده چې د 2 سیټونو فرق چې د هغه د 2 یا 3 سیټونو پاتې شي. صحیح. ارشد صاحب اخرنه سوال په سوشل میډیا باندې ډیر زیات ویډیوز مخه تر راغلي دي چې هغه کې کم ویډیوز دی پای کې په ترازو باندې پورا کاپی دا پاغه الته کې سٹیمپ لګیدل دي بیا دا بیٹ په نشان باندې په پورا کاپی باندې نشان لګیدل دي د تیر په نشان باندې پورا کاپی چې کم دا پای باندې سٹیمپ لګیدل دي. الیکشن کمیشن هغه هم څه ایکشن اغسته دي یا صرف سترګې پټې کړې دي چې ارڅ صاف او شفاف دي؟ ډېر ښه کوېسچن دی فهیم صاحب. مسله دا ده چې څنګه چې الیکشن وشو تاسو پته چې انټیریئر منسټري په هغې کې د هغې نه معذرت کړی چې موږ دې ته سیکیورټي نه شو ورکولی نه د آرمي د طرف نه ورکولی شو د پیراملیټري د طرف نه سیکیورټي ورکولی شو. د پولیس چې کومه سیکیورټي وه هغه دونه کیپیبل نه و چې هغه د ټول ریزنز چې دي هغه ودرې یا لکه د هغې مخنیوی وکړي. نو زما چې څونه خیال دی یو خو ډېر زیات لکه ریزن چې دی ډېر زیات شوی دی او د هغې لکه بالکل دغه خو یو څو ویډیوز دي چې هغه مخې ته راغلي دي خو داسې په بلها کیسونه دي چې په هغې کې یو 2-3 پولیس سټیشنو کې کېدای شي د ټپو لګولو ویډیوز چا جوړ کړي خو داسې په سیکړو باندې تاسو ویلی شي یا په درجنونو داسې پولیس سټیشنې دي چې په هغې کې هم دغه کار شوی دی. د هغې وجه دا ده چې هلته کې سیکیورټي نه وه. او الیکشن کمیشن څه ایکشن واغسته یا نه؟ جی بالکل. الیکشن کمیشن چې دی نو هغه بالکل دونه کیپیبل نه دی چې هغه د هر ویډیو چې د هغه نوټس واخلي او په هغې باندې کارروایي وکړي.
زماني چې خیال چې باغې باندې دا کوم ویډیو چې هغه درغلي دا کم کمپلینټ چې راغلي دی هغه پر آینده کې دوه کالو کې ختم کی ځکه راځي تر دوه ورک فورس کې راځي تر دغه او اتاټي نشي چې هغه جج کړی شي او یا باغې باندې هغه مخکې کار راوړي وکړي. ډیره شکریہ ارشد یوسفزئی صاحب سینئر صحافی دی نیوز انټرنیشنل سره وابسته کراچۍ کې څنګه ذکر وکړه. انتہائی افسوسناک خبر ده چې الیکشن کمیشن اس قسم ایکشن نه دی اغسته دومره غټه دھاندلی دومره زیات ویډیو سوشل میډیا چې الته کې پورا کاپه باندې مهر لګېدلی ده. یو جماعت نه مونږ درې وانه ذکر وکړو چې کوم ویډیوز دی آی کې د پیپلز پارټي هم شته آی کې د بیټ هم شته د پاکستان تحریک انصاف او هغه کې جماعت اسلامي ته هم مهرونه والي شوي دي. نو دې کې بیا اصلي کم دی جعلي کم دی سوشل میډیا باندې څه چلیږي لګیا دی بالکل خاموشي. الیکشن کمیشن خاموشي دا ټول نظام کمزورې کوي لګیا دی او الیکشن کمیشن هر ځل داسې خاموش پاتې شي. 2018 کې هم دا ارث شوي وو په هغې مې غلی پاتې شوي وو 2013 کې هم غلی پاتې شوي وو. نو که دغه جمهوریت باندې د چا اعتماد ختمیږي یا کمزوري کیږي الیکشن کمیشن هم د هغې ذمواره ده. یو ډشن د ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. یو نوی ډیولپمنٹ د لوکل پالیټکس حوالې سره هم دی او بیا ریجنل پالیټکس حوالې سره هم دی. ریجنل پالیټکس کې دا ډیولپمنٹ دی چې وزیر اعظم شهباز شریف صاحب یو بین الاقوامی ادارې ته انټرویو دوران دا پیشکش کړی دی چې مونږه انډیا سره با مقصد او بامانی مذاکرات دپاره تیار یو. اور لوکل ډیولپمنٹ دا دی چې پاکستان تحریک انصاف دینا سیاست جوړ کو مونږ خو خیرات نه غوښتو شهباز شریف صاحب دینا خیرات غواړي لګیا دی. بهرحال خبره به کوو چې څومره دا ضروري دی د ریجنل د وخت کې امن دپاره او بیا خصوصي توګه باندې کشمیر دپاره او د وخت کې مونږ سره ټلیفون لرئ ډاکټر مراد علي صاحب موجود دی د مالاکنډ یونیورسټۍ نه. سر ډېره شکریہ ډاکټر صاحب. څه به وایې دا چې کوم دی وخت کې پاکستان یو پلانې سټیپ واغشت مذاکرات دپاره دا کمزوري ښی لګیا ده یا د پاکستان امن طرف ته پلانې قدم ښی لګیا دی؟ زما په خیال صحاده پورې خو خیر غونډه نړۍ ته پته ده پاکستان چې نن سبا کوم اقتصادي حالت دی نو ډېر ښه نه دی او بیا سیاسي استحکام هم په ملک کمې دی. نو دا خو خلکو ته معلومه ده چې د پاکستان خپل اندروني مسایل شته کافي خو پاکستان دا خبره بارها ویلې ده چې را هندوستان سره چې دوی کوم تعلقات دي نو په هغې کې دوی چېرې د خپلې کمزورۍ اظهار نه دی کړی او چې کله هم پاکستان انډیا ته د باتچیت یا د خبرو دعوت ورکړی دی نو ورسره دا هم ویلي چې دا د پاکستان کمزوري ونه ګڼلی شي. خدا په خپل ځای یو حقیقت دی خاص کر پاکستان دپاره چونکې دا د هندوستان ګاونډي هیواد دی او بیا کمزور هیواد دی که موږ وګورو د دواړو ملکونو چې کوم اکانومي ده انډیا یو ډېر غټ ملک دی هغه چې کوم دی نو دنیا پنځم غټ ملک دی اکانومي لحاظ سره هغه برطانیه کراس کړه او پاکستان اقتصادي کمزورۍ خو ښکاره دي. نو که تجارت وشي او که دواړو ملکونو ترمنځ ویزا اسانتیا راشي او د خلکو تګ راتګ سیوا شي نو زما په خیال دواړو ملکونو ته ډېر زیات فایدې دي او پاکستان ته خو بیا ډېرې زیاتې فایدې دي. ځکه چې که موږ وګورو په نور دنیا چې کوم ریجنز دي نو په هغې کې ریجنل ټریډ چې کوم دی هغه ډېر زیات دی. برصغیر کې یا په ساوت ایشیا کې په سویلي ایشیا کې دا چې کوم زموږ ملکونه دي هندوستان پاکستان بنګلادیش سریلنکا افغانستان دا د 50% نه هم کم ټریډ کوي په خپلو کې او خو دا موږ کمپیریزن وکړو چې کوم آسیان ملکونه دي ملیشیا انډونیشیا ویتنام سنګاپور دا ملکونه هلته 25% دا ټریډ چې کوم دی د خپل علاقه کې د خپلو ملکونو منځ کې دي. بیا که موږ یورپین ملکونو ته وګورو تقریبا 80% د هغوی چې کوم تجارت دی د خپل منځ کې دی د خپل یورپین ملکونو فرانس دی جرمني ده بلجیم دی نیدرلینډ دی اټلي د دې ملکونو دی. نارت امریکا کې 50% دی ساوت سنټرل امریکا کې 20%. ما خبرې مقصد دا دی چې دا ډېر د افسوس خبره ده د 1947 نه پس 15 او یا کال تیر شو
او مونږ یو مسله کې انخت یو دا غي مسلې مونږ هیڅ قسم حل را ډاکټر صاحب کومه لګونته کې دا ریسنٹ پاست ګورو د مشرف صاحب په دور کې دا مذاکرات شروع شوي وای نه مخکې د نواز شریف صاحب دور کې هم بهرحال خو بیا ممبئی اٹیک وشو خو 2008 نه 2018 پورې پیپلز پارټي 15 کالا مسلم لیگ نون 15 کالا زمونږه انډیا سره ډېر بد حالات نه وو پاکستان تحریک انصاف په دور کې حالات ډېر زیات خراب شو هلته هغوی امینډمنټس راوړل د کشمیر حوالې سره بیا ټریډ حوالې سره ابینندن والا واقعه وشوه لکه ډېر څه پای کې دننه وشو ګڼئ چې دا مسلم لیگ نون که مونږه 1998 خبره وکړو چې هغه ټایم واجپايي صاحب په بس باندې کېناست او لاهور ته راغې او بیا هغې نه پس دا تیر دور وګورو چې مودي صاحب پاکستان ته واپس راغې او بیا ساړي هم ولېږله نواز شریف صاحب د هغوی مور دپاره نو د نون لیگ لږ غوندې کې هلته ټلټ شته او هلته کې هغوی یو ځل بیا تعلقات بحالولو کوشش کوي سپیشلی ټریډ دپاره زما په خیال دا یو ډېر عملیت پسند اپروچ دی پریګماټیک اپروچ دی مسلم لیگ نون دا کوي څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې کله لاهور ډیکلیریشن شو کو چې کله واجپايي راغی لاهور کې مذاکرات شو ډېر د افسوس خبره ده د کارګل واقعیت شو انډیا دا څنګه شو اگر چې مشرف خپل باندې کوشش وکړو خو دا کنه پس بیا چې کوم دینو په انډین پارلیمنت باندې حمله وشو بیا په روس نور واقعیت مسلسل تاسو وشو په بمبئی باندې ملک صاحب واقعیت مسلسل تاسو واقعیت شو ټیم په ټیم باندې کې پلوامه دي نور دي بیا په هندوستان کې چې اوس موږ وګورو د 2014 نه پس چې د نریندرا مودي کوم حکومت دی نو یو هغه ډېر هندو نیشنلزم باندې بیس دی او هغه هم دا پالیسي ده چې پاکستان نه بغیر زموږ چې کوم ډیولپمنٹ ټراجیکټري ده زموږ چې کوم په دنیا کې رول دی نو پاکستان دی مکمل بایپاس کو اګنور کو تاسو وګورئ په عرب ملکونو کې یا کوم وګورو ارګنایزیشن اف اسلامیک کانفرنس او ای سی کې کوپریشن چې کوم دی او ای سی دا پاکستان ته واحد داسې یو بین الاقوامي یو ملټیلیټرل فورم حاصل وو چې تر پاکستان د خبرې د پاکستان د سټانس مناپلی وا پاګه باندې پاکستان همیشه په انډیا باندې تنقید کوي په کشمیر باندې تاسو وګورئ 2019 په دې خو د او ای سی چې کوم سټانس د کشمیر باندې هغه ډېر سافټ شوی دی کوم وګورو هندوستان چې کوم دی دا غټ تجارت دی د یونایټډ عرب امارات سره د سعودي عرب سره نو هغه ملکونو کې هم دا ریالایزیشن شته پاکستان ته دا اوس محسوس ده چې دا ملکونو په شا باندې ولاړو په او ای سی سی کې په نور فورمز باندې هغه هم هغه رنګ زموږ ملګرتیا نه کوي هغه اړ یو شیفت چې کوم دی هغه معیشت سره لینک دی ډاکټر صاحب ډېر شکریا موږ سره د وخت کمې دی تاسو موږ له ټایم راکړه تجزیه هم راکړه خو بهرحال چې کوم اصلي خبره وه یو د عملي سوچ نون لیگ کوي ښه خبره هم ده پاکستان دپاره هم ده پاکستان تحریک انصاف په دور کې دا یو هالټ راغلی و ایسارېدل راغلی خو یو ځل بیا خو پهله خبره هم دقه ده بامقصد مذاکرات او بامقصد دارې پهلنی ایشو کشمیر ایشو به حل کیږي نور خبرې به کیږي نو کشمیر ایشو هم په مذاکرات باندې هی حل کیږي تمه لرو چې دا دواړه ملکونه کوم چې پوره ریجن سکون دی وخت دی په لاس کې دی چې هغه به مثبت طرف ته ځي امن طرف ته به ځي او د خلکو هلته کې چې کوم دی وخت کې حالات دي هغوی ځای کې او زموږ ځای کې چې دا دواړه به لږ په سکون باندې ښه کیږي پروګرام وخت ختم دی اجازت راکړئ د الله په امان